چې که هغه په 102 باندې یا په 102 باندې و د 102 نه اباو نو هر کس تاسو دا خبر یاد ساتئ چې انجکشن به بالکل قطعا نه لګوئ ځکه چې د دې سره چې کوم دی مختلف ډیزیز. السلام علیکم دوستانو، څنګه امید لرم تاسو به روغ جوړ او خوشحاله یو ملګرو. امید لرم تاسو به روغ جوړ او خوشحاله وئ د ژوند په موضوع کې وئ. دوستانو زما ډېر زیاتې ورځې شوي د هغې د ما ویډیوز نه کړي څه مصروفیاتو د هغې د وجې نه چې کوم دی ما ویډیو نه کړي. ډېر زیاتې ورځې شوې ما ویل چې دوستان به کوېسچن کوي، مطلب پوښتنه به کوي چې روډ ویډیوز خو رانه را. نو ډېرې زیاتې ورځې شوې، معذرت غواړم د ویډیو د نه راتلو په وجه باندې. نو دوستانو ډېرې زیاتې ورځې شوې ما ویډیوز نه کړي. نن به انشاءالله تاسو سره چې کوم دی په یو ټاپک باندې خبرې کوم. انشاءالله ویډیو تر اخره پورې وګورئ، ویډیو کټ کوم او ویډیو به چې کوم دی تر اخره پورې وګورئ ځکه چې تاسو چې کوم دی دې ویډیوز نه څه نه څه پیدا حاصله شي. زه صرف دا غواړم چې زما نه چې هم هر څومره کېږي هغه چې کوم دی تاسو ته وښیم او تاسو چې کوم دی څه نه څه پیدا حاصله شي. که ښه زموږ هر رور وي که هر ځای کې وي، موږ صرف دا غواړو چې سبا خلکو سړی بل چا ته محتاج نه شي او د هغې د وجې نه چې کوم دی بل ته څوک محتاج نه شي. چې زما نه هر څومره کېږي انشاءالله د هغې مطابق به تاسو ته څه نه څه زده کړه او څه نه څه دغه به درته ښیم او انشاءالله تاسو به زده کوئ، په هغې باندې به عمل کوئ. نو که ویډیو به ډېره اوږدونه ځکه چې د خلکو سره چې کوم دی ټایم ډېر زیات کم وي، د ټایم چې کوم دی ډېر زیات شارټ وي، مطلب یعنی ټایم لکه ډېر زیات مختصر وي. نو دوستانو ویډیو راځم. ویډیو چې کوم دی انشاءالله زما نننی ویډیو به چې کوم دی ټمپریچر په حوالې سره چې ټمپریچر چې کوم دی د هغې مطابق به تاسو ته یو څو خبرې کوم، هغه به تاسو به ذهن کې ضرور ایږدئ او په هغې باندې موږ او تاسو ټول عمل کوو. نو ټمپریچر چې کوم دی موږ تاسو ته ښه پته زموږ او ستاسو چې کله ټمپریچر وي د یو انسان د یو مریض یو پیشنټ چې کله ټمپریچر وي نو د هغې سره چې کوم دی موږ ګورو نه، خو بعضې خلک داسې وي چې هغوی چې کوم دی ډایرکټ لاړ شي، یعنی یا کور کې داسې څوک وي هغو ته ووایي چې ما ته انجکشن وکړه ځکه چې وایي چې ما ټمپریچر دی وجود کې مې دم نشته یا وجود مې مړ کېږي ما ته انجکشن وکړه. هغوی چې کوم دی ته به د نه چیک کولو سوچ نه کوي چې ته به چیک کړو چې موږ د دې مریض ته یا د پیشنټ ته څومره ته به د هغه د دې دغه څومره دی نو هغه چیک کولو کوشش نه کوي. چې کله موږ تاسو انجکشن ولګوو د دې چې کوم دی ټمپریچر سیوا وي، یعنی 102 نه دا چې کوم دی کله اباو وي یا په 102 باندې هم وي، دا چې کوم دی په انسان باندې ډېر زیات دغه اثر کوي. دې سره چې کوم دی مختلف ډیزیز راځي او د دې سره چې کوم دی انسان باندې رپېده هم راځي. داسې چې کوم دی په انسان باندې مختلف ډیزیز ورسره راځي. نو دې نه موږ له احتیاط کول پکار دی ځکه چې خلک وایي د افسوس نه احتیاط بهتره دی. نو موږ تاسو له پکار دی هر کله چې موږ تاسو ټمپریچر وي یا ټایفاید وي د هغې سره چې کوم دی موږ داسې یو ډاکټر سره یعنی د پوه کس سره رجوع وکړو چې د هغې سره چې کوم دی موږ ته نور څه قسمه مختلف یا دغه را نه شي پریشانه، یعنی نور ډیزیز موږ ته پیدا نه شي. نو موږ تاسو چې کوم دی هر کله ټمپریچر چې کله راشي نو موږ چې کوم دی د هغې د ترمامیټر په ذریعه چیک کوو. تاسو ته به زه انشاءالله ووایم او ډېر خلک به داسې ډېر ملګري به داسې وي چې هغو ته به د ټمپریچر په حوالې سره یعنی ترمامیټر سره چې څنګه طریقه کار وي هغو ته به ډېر زیات خلکو ته به پته هم وي. خو خیر زه به تاسو مختصر غونډه کې ووایم انشاءالله. تاسو امید لرم تاسو ته به دا طریقه یعنی دا خبرې زما په خبرو باندې انشاءالله تاسو پوهه شئ. نو تاسو هر کله چې تاسو ټمپریچر ګورئ د ترمامیټر په ذریعه باندې هغه د ډیجیټل ترمامیټر پکې هم وي او داسې قسم ترمامیټر پکې هم وي. ډېر زیات ترمامیټر لکه ډېر قسمونه پکې وي خو زما سره اوس دا یو فی الحال دا موجود دی. دې تاسو چې هر کله هم چیک کوئ نو به دې کې چې کوم دی 96 وي 98 وي او داسې قسمه 100 وي، بیا د هغې سره چې کوم دی 102 او 104 وي. نو تاسو چې کوم دی کله چې هم ته به چې کوئ نو دا چې کله په 98 رانه دا به چې کوم دی نارمل وي، د انسان به چې کوم دی ته بالکل نه وي. که هسې وجود درد کوي نو خیر بیا هغه چې کوم دی یا تکاوټ وي د هغې نور څه مختلف نور وجوهات هم کیدای شي. که چېرته 99 100 وي نو دا به چې کوم دی لږ معمولي ټمپریچر وي په دې کې تاسو چې کوم دی انجکشن لګولی شئ. هر کله چې تاسو ټمپریچر چیک هغه په 102 باندې یا په 102 باندې و د 102 نه اباو نو هر کس تاسو دا خبر یاد ساتئ چې انجکشن به بالکل قطعا نه لګوئ ځکه چې د دې سره چې کوم دی مختلف ډیزیز راتلی شي. نو چې هر کله هم 102 ته به وي د پیشنټ نو هغه به تاسو چې کوم دی یخول پکار دی. موږ او تاسو له د هغه چې کوم د خندې خپې شو لاس شو مخ شو هغه سره چې کوم د خندې پس کپړه یا د ټاول په ذریعه باندې چې کوم دی هغه موږ له یخول پکار دی.
د قشان د هغه سره چې کوم دی بیا مونږ انټي بایوټیک یوز کو پیراسټامال شو وغیرہ د خنت یوز کو هر کله چې هم یوز کو نو ډوز به چې کوم دی تاسو ته د هغې عمر مطابق ورکوئ او کله چې سره د انسان ټوخی وي یا سینه هم خرابوي نو د هغې سره چې کوم تاسو انټي بایوټیک په وله ورکوئ او د خنت نو آی ایم چې کوم دی انټر مسکولر شو آی وي چې کوم دی هغه ظاهري د انټر وین دپاره نو هر کله چې السلام علیکم دوستانو څنګه امید لرم تاسو به روغ جوړ او خوشحاله وئ انشاءالله زه به نن تاسو ته چې کوم دی د انجکشن په حوالې سره خبره کوم چې آی وي او آی ایم دې په حوالې سره به انشاءالله تاسو ته یو څو شارټ ویډیوز به زما یو څو خبرې به تاسو سره شریک کوم ویډیو به تر اخره پورې ګورئ نو د هغې نه مخکې زه تاسو ته یو ریکویسټ کوم که تاسو زموږ چینل نوي سبسکرایب کړی چینل سبسکرایب کړئ او بیل آیکن ورسره دباو کړئ چې زما هر یو ویډیوز وي هغه تاسو ته در ورسي او د هغې مطابق چې کوم زما سره هم څه وي د هغې مطابق زما څومره علم دی د هغې نه تاسو ته څه زده کړه وشي یعنې څه حاصل شي او څه پیدا وي هغه تاسو ته در ورسي نو امید لرم تاسو به انشاءالله زما ویډیو خوښوئ هم او لایک کوئ به او چینل به سبسکرایب کړئ چې زما هر یو ویډیو تاسو ته در رسي دوستانو زیات ترونه دا سوال کوو چې تاسو چې کوم دی راشئ په دې آی ایم او کم آی وي کوم انجکشن چې وي په رګ کې او کم په مټ دپاره د هغې حوالې سره موږ سره یو څو خبرې شریک کړې ډېر زیاتو کوېسچنې کړي مطلب میسجونه هم کړي ما ته ډېر زیات میسجونه راغلي وو د هغې مطابق انشاءالله زه نن تاسو ته چې کوم دی یو شارټ یو څو خبرې کوم خو ویډیو سکپ کوئ ما ویډیو تر اخره پورې ګورئ چې په هغې تاسو څه پیدا در رسي دوستانو تاسو ته ښه پته ده چې هر کله مونږ انجکشن لګوو نو هغه په دوو طریقو سره وي یو چې کوم دی آی ایم وي او بل چې کوم دی آی وي وي آی ایم چې کوم دی هغه مونږ د مټ کې استعمال مټ دپاره استعمالوو یعنې په مټ کې وهلی شو دا شان چې کوم دی آی وي وي هغه مونږ په رګ کې نو آی ایم چې کوم دی انټر مسکولر شو آی وي چې کوم دی هغه ظاهري د انټر وین دپاره نو هر کله چې مونږ انجکشن لګوو لکه اوس مونږ دا وایو چې آی ایم انجکشن دا مونږ چېرې چې کوم دی قطعا دا مونږ په رګ کې نشو وهلی ځکه دا خبر تاسو به ذهن کې کېدی که چېرې تاسو چې کوم دی د آی ایم انجکشن تاسو په وین کې ووهله آی وي ووهله نو دا مریض چې کوم دی د بچ کېدل چې کوم دی 90% چې کوم دی ډېر زیات دغه دی ممکن دی 10% دا چانس وي دی به چې کوم دی جم دی پاتې شي که چېرې دې چېرته وریجو یعنې د چې کوم دی د عمر لګوټې سیوا و نو دا خو بلکل قطعا نشي پاتې کېدی ځکه چې تاسو ښه پته ده چې کله وریج سړی وي نو هغه چې کوم دی څلوېښتو کالو پنځوس کالو نه سیوا وي هغه ته مختلف قسم ډیزیز وي شوګر شو بلډ پریشر شو داسې قسم ډېرې زیاتې چې کوم دی زړه مسلې شوې داسې ډېرې زیاتې مسلې وي هغو ته دا وي او هغسې هم وجود چې کوم دی مریض شوي وي نو دا چې کوم دی د معمولي انفیکشن د معمولي دغه د وجې نه چې کوم دی هغو ډاري ښکار کېدی شي نو هر کله موږ تاسو ته پکار دی چې ډېر زیات ضروري او ډېر زیات خیال به کوو ځکه چې تاسو ښه پته ده اوس مثال به موږ واخلو ډایکلو شوه هغه چې کوم تش آی ایم استعمالیږي آی وي چېرته نشي استعمالی که تاسو دا سوچ کوئ چې د بیمار ته یا د پیشنټ چې کوم دی یو ډریپ دی هغې ته به زه د ډایکلو ور واچوم نو ایسته کې به دې ډریپ کې به ورته لاړه شي نه قطعا به تاسو چې کوم دی ډریپ ته نه اچوئ یعنې په وینز کې به تاسو بالکل نه کوئ ځکه چې دا چې کوم تش آی ایم استیوز کېږي داسې قسمه په دې باندې لیکلي هم وي آی ایم آی وي په دې انجکشن باندې لیکلي وي تاسو هغې نه مخکې دا چک کوئ ته په دې باندې آی ایم او آی وي دواړه لیکلي تاسو دواړه یوز کولی شئ که چېرې دا آی ایم وي نو دا تاسو چې کوم تاسو آی ایم یوز کولی شئ تاسو که چېرې دا تاسو آی وي وي په دې باندې تاسو آی وي لیکلي تاسو آی ایم بالکل قطعا نشئ یوز کولی داسې موږ اومپرازول واخلو اومپرازول چې کوم فارموله ما تاسو ته ووایي نو دې باندې تاسو آی وي لیکلی وي یعنې آی ایم بالکل نه وي نو دا تاسو چې کوم دی بالکل آی ایم نشئ یوز کولی دا به تاسو چې کوم دی په رګ کې وهئ دوستانو دا یو څو خبرې وي بالکل یاد ساتئ امید لرم تاسو به زما د خبرې یا دا ویډیوز خوښه شوي وي ویډیو لایک او کمنټس کې ضرور ووایئ چې زما ویډیو څنګه وه نو که ستاسو څه قسمه کوېسچن وي یا نور څه معلومات زما نه حاصلول غواړئ نو د کمنټس په ذریعه باندې وکړئ نو انشاءالله زه به تاسو چې کوم دی ضرور جواب در کوم د ویډیو کتلو ډېره مننه والسلام